قسم خلک سره خوري. تاسو به دې ته سوچ کړی وي. قسم دا کله چې یو سړی دعوه وکړي د یو څیز کنه، نو دا قسم خوراک په هغې باندې یو قسم له دلیل وي، دلیل. او د فقه دا اصول او دا مسله ده چې کله یو سړی دعوه وکړي، د ده په ذمه باندې پر خپله دعوه باندې ګواهان پیش کول دي چې لکه ته ماته ګواه پیش کړه، شابه تا خو دا دعوه وکړه، لیکن اوس ګواه راوله، تا سره ګواهان شته که نشته؟ نو شریعت وایي چې 2 ګواهان به راولئ سړي. بعضې ځایونو کې د زنانو ګواهي هم قابل قبول ده. اوس که چېرې دې سړي سره دا چا چې دعوه کړې ده ده سره ګواه نشته، نو بیا به څه کوي؟ بیا د فقه اصول داري چې صاحبه دا په چا چې دعوه شوې ده دی به قسم خوري چې صاحبه دې سړي په ما دعوه کړې ده، خو زه قسم خورم چې ما دا کار داسې نه دی کړی او دا کار داسې نه دی، دی به قسم خوري. اوس چې ده قسم وخوړو دا په چا چې دعوه شوې ده ده قسم وخوړو، نو دا قسم خوراک دا د دې ګواهانو قایم مقام شو. داسې شوه چې دا ګواهي وشوه، نو دې وجې نه دا قسم چې کوم دی دا خلک خوري د څه دپاره؟ په خپله دعوه باندې ګواه پیش کولو دپاره. د دې قسم په باره کې څو خبرې دي، په هغې باندې لږ ځان پویه کې. عربی ژبه کې د قسم دپاره یو څو ټکي استعمالیږي. لفظ با نه ده، با دا د قسم دپاره استعمالیږي. بالله دغسې لفظ تا چې کومه ده، تا دا هم د قسم دپاره استعمالیږي. تالله او وو چې کوم دی دا هم د قسم دپاره استعمالیږي. والله. اوس یو سړی دی هغه قسم وخوړو یا قسم خوري، دی به په څه باندې قسم خوري؟ نو حدیث مبارک دی من حلف لغیر الله فقد اشرک، چا چې د الله پاک د ذات نه بغیر په بل چا باندې قسم وخوړو د شرک وکړو. یعنی حکم داري که چېرې ته قسم خوري که نه، د الله په ذات به خوري یا د الله په صفاتو باندې به خوري. یعنی څه به وایې؟ د الله په ذات مې دی قسم دی، داسې موږ وایو که نه، یا د الله یو صفت بیان کا چې په دې مې دی قسم دی. شریعت وایي چې دا قسم صحیح دی، دا منې دي. او که یو سړی داسې وایي چې یاره پیغمبر مې دی ووایي، وایي که نه خلک، یا بعضې وایي کعبه مې دی ووایي، بعضې وایي زما د مور په سر قسم دی. دا ټول شرکیه قسمونه دي، دا جایز نه دي او نه دا قبلیږي. هغه قسم قبلیږي چې هغه د الله په ذات باندې یا د الله په صفاتو باندې وي. اوس دا قرآن چې کوم دی دا د الله صفت دی. اوس که یو سړی په قرآن باندې قسم وخوري نو دا ټیک دی، دا کیږي. سړی قسم وخوړو او دې سړي دا قسم مات کړو. بعضې خلک وي که نه قسم وخوري بیا سر ته ونه رسي ماتې کړي، قسم مات کړي، نو بیا به څه کوي؟ هلکه قسم دې مات کړو نو قرآن د هغې دپاره د کفارې ذکر کړی دی. په دې 9مه سپاره کې دا کفاره تېره شوې ده چې دا سړی به څه کوي؟ دا به غلام ازادوي یا به وینځه ازادوي. اولنی شرط دا دی چې دی به غلام ازادوي یا به وینځه ازادوي. زموږ په علاقو کې خو وینځې شته نه، غلامان شته نه، نو بیا به څه کوي؟ هلکه 10 مسکینانو له به 2 ټیمه روټۍ ورکوي. 10 مسکینانو له به 2 ټیمه دا روټۍ ورکوي. خو د مسکینانو کې به شرایط دا وي چې مسکین به کافر نه وي، مسکین به سید نه وي،
مسکین به بیمار نه وي، مسکین به بوډا نه وي او مسکین به ماشوم نه وي. یعنې داسې کس به چې هغه به د خوراک والا وي. داسې کسانو له به 2 ټیمه روټۍ دا به صیبه ته ورکې. نن ماسپښین دی کومو 10 کسانو له روټۍ ورکړه، کې ماښام له به هم حقه 10 کسانو له ورکې. داسې به نه وي چې نن د یو کس له ورکړه او سبا بل له ورکې. داسې نه، هماغه کسانو له به ورکې. 2 ټیمه روټۍ چې کومه ده دا به ورله ورکې. اوس یو سړی دی صیبه هغه وایي چې یاره زه دا روټۍ پرېږدم، مړه زما د کپړو کاروبار دی او دوکان مې دی، راشه کپړې ورله ورکړه. قسم په کفاره کې نو دی به څه کوي؟ دی به هر یو فقیر له مسکین له چې 10 مسکینان دي نو هر یو مسکین له به یو جوړه کپړې ورکوي. په هغه جوړه کې به څه شامل وي؟ په هغې کې به یو ټوپۍ وي، یو به پکې کمیس وي، یو به پکې پرتوګ وي. دا به هر یو مسکین ته حواله کیږي او ورکول کیږي به. اوس یو سړی دی هغه نه د روټۍ وس کیږي او نه د کپړو وس کیږي. دریم حکم دا دی چې صیبه دی به څه کوي؟ دی به روجې نیسي. روجې پرله پسې به 3 روجې دی نیسي. اوس یو سړی دی هغه روجې شروع کړې د قسم د کفارې، یو روجې ونیوله مثلا، دویمه روجې هم ونیوله. د 3مې روجې د نیولو نه وړاندې ورله چا دومره پیسې ورکړې چې د 10 مسکینانو کار پې کېده، چا ورله هسې بېڅه دونه پیسې ورکړې. دا 2 روجې چې نیولې دا لاړې ختمې. دی به دقه پیسې راکړي او 10 مسکینانو له پې 2 ټیمه روټۍ ورکوي. پوه شوې په خبره باندې که نه؟ هغه روجې چې کوم دي هغه لاړئ. ځکه روجې خو خلک هلې نیسي چې کله ته د مسکین له د روټۍ بندوبست د سره نه وي، تاله خو پیسې راغلې په منځ کې، هغه روجې ختمې شوې، ته به اوس 2 ټیمه مسکین له چې صیبه کوم دی ته به روټۍ ورکړې. اوس یو سړی وایي چې یاره زه نغد ورکوم. بلکل دا به څه حساب سره ورکولی کېږي؟ په یو قسم باندې څونه کفاره ده د نغدو روپو؟ هلکه نن سبا زمانه کې 1600 روپۍ دي د یو قسم کفاره. چا قسم وخوړو 1600 روپۍ به ورکوي. دا به په کوم حساب سره دا 1600 روپۍ ورکوي؟ دا به 10 کسانو له ورکوي او پی کس به اندازتاً 160 روپۍ راځي. پی کس به 160 روپۍ دا به یو مسکین له ورکوي. یعنی چې دا 160 تقسیم شي نو 80 د یو وخت روټۍ شو، 80 د بل وخت روټۍ. نو الان کې په 80 باندې خو د یو کس ګزاره نه کېږي. یو روټۍ راوالي نو او ورسره سالن شي نو په یو روټۍ خو د یو کس کار نه کېږي. بیا ته والله ته کې دا هم 2 روټۍ خوري. خو بیا هم که دغه حساب ته ګورو نو په 1500 روپۍ باندې د یو کس کار بیا نه کېږي په یو ټایم باندې. نو اندازې ته به ګورې، خپل ځان ته به ګورې، نو 160 روپۍ چې کوم دي دا د یو مسکینه پیسې رسي. اوس که ته وایې چې یاره صیبه 10 له نه ورکوم، بس یو کس له 1600 روپۍ ورکوم، د هغې به څه طریقه کاري؟ هلکه روزانه وله 160 روپۍ ورکوه. نن وله 160 ورکه، سبا ورله ورکه، بله ورځ 10 ورځې وله ورکه، پرله پسې به 1600 روپۍ به پوره شي. دا داسې شوه چې تا 10 مسکینانو له ورکړئ. نو د قسم هغه کفاره چې کوم ده دا به دې ادا شي. نو قسم خوراک خوول پکار نه دی، او کله چې وخوري او د ماتولو وي او مات دی که نو بیا به خامخا دا کفاره چې کوم ده دا به ورکې. او نن سبا خو مونږه
دا بعضې خلک په هره یو خبره باندې قسم وخوري، هره یو خبره او دویم قسم، یو خبره او دویم قسم. نو دا قسم نه دی. ها دې ته فقه په اصطلاح کې قسم لغو وی، لغو دا فضول قسم دی، دا نه دغه په دې باندې دغه نشته. یو خو هغه چې تاکیداً قسم دی وخوړو هغې ته منعقده ویل کېږي، نو په دې باندې بیا کفاره ده، دا د کومې کفارې چې تذکره وشوه. نو کوم سړی چې قسم خوري او بیا هغه قسم مات کي، نو د هغه دپاره دا احکام دي چې صاحبه دی به دا شي نه دا به ورکوي. که روجې نشي نیولی یا په غلامان نشي ازادولی، دغسې کپړې نشي ورکولی، مسکینانو له روټۍ نشي ورکولی، نو بیا به څه کوي؟ بیا به نغدې ورکوي او نغدې 1600 روپۍ دي.